هغه شاعر وایي کنه چې د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. په نوښار کې یو ډېره معمولي واقعه د ماشومانو جګړه 2 کسان په هغې کې مړه شول، 4 پکې سکه ورونه وو. بیا هم نن خبر دی د لکي مروت په سرای نورنګ بازار کې خود چاودنه وشوه. په هغه چاودنه کې 9 کسان شهیدان، 23 جوبل شول. تفصیل ته به راځو. لومبی خو د نوښار د علاقې ته، یعنی د نوښار د علاقه ګوره اوس دهشتګردي دا خو ټیک ته بس یو مونږ وایو څوک وایي دا ګریټ گیم دی، څوک وایي دا د نړیوالو طاقتونو یو جنگ دی، څوک وایي چې نه دا د یو نظریه ده او د نظریې په بنیاد جنگ دی. به هر حال دغه خو دی، خو دا چې کوم مونږ خپل یو بل وجنو دا خو د بل چا په هغې کې مداخلت نشته، دا خو زمونږ خپل یو دغه دی. ما اکثر زه بیا وایم چې د پښتنو له کم از کم مونږ وایو که نه چې مونږ دومره ګرم مزاجه واقع کیږو یا دومره ګرم مزاجه یو چې زه وایم مونږ له خامخا ما یو ویډیو کې ویلي ول چې د ذهني ارام یو ګولی هر پښتون له پکار ده چې ماسخوتن وخوري. د نوښار کلیواله علاقه د میا عیسی، په میا عیسی کې یو د ماشومان مطلب دغه ول چې ریپورټډلی د لارې په سر باندې د کور خواته لاره وه، هغې کې چېرته وړو یو بل ته ویلي ته به په دې نه ځې، بل ورته چې ته به په دې نه ځې، په هغې باندې جګړه شوه. هغه جګړه وړومبی هغه سوک سپېړه چې ورته وایي هغې ته ورسېده، او بیا د هغې نه بعد مشران چې پکې رالو نو هغه ډزو ته ورسېده. چې کله ډزو ته ورسېده نو د یو فریق په دې کې 4 ورونه په حق ورسېدل، د بل فریق پکې هم 3 کسان په حق ورسېدل، ټوټل 9 کسان په حق ورسېدل، او جګړه د لارې په سر باندې وه. داسې اولنۍ واقعه نه ده چې دا زه ریپورټ کوم تاسو ته، داسې بلها واقعې ما ته ځایونه یاد دي. په سیدو کې، سیدو شریف سوات کې، په بټخیله کې د اختر څومه ورځ وه، همدغه شانتې یو دیوال، معمولي دیوال و. هغه دیوال زما خیال دی په بټخیله کې که څوک د بټخیلې که زما کتونکي وي نو هغوی ته به پته وي چې هغه دیوال بیا ډېره موده په هغه ځای باندې ولاړ و، پروت و. خو چا دیوال په سر چې چا جنګ وکړو نو هغوی لاړل. په دغه کې چې کوم دی نو هم نن 9 کسان چې دي هغه په دغه خبره باندې لاړل. ورپسې چې موږ اپډیټس درکوو د لکي مروت ته دماکې، نو دا د سرای نورنګ په بازار کې دغه چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې پولیس وایي چې موږ لا دا نه دي معلوم کړي، ځکه چې هغوی وایي چې ډېر نقصان یې اړولی دی او ډېر اعضا او څیزونه میزونه خوارو وارو پراته دي. لا هم فورنزیک یا BDS چې کوم دی نو هغه نه دی تلی، کوم چې دا معلوم کړي چې دا چاودنه خودکش وه، د وړاندې نه کېښودل شوی بم ډزېدلی دی. خو بظاهره داسې وي چې داسې چاودنه چې وي نو دا عموما خودکش وي. د بدقسمتۍ نه اوس زمونږ هم په چاودنو کې دونه تجربه شوې ده چې مونږ اکثر دا وایو چې یاره دغه ځای کې څومره غټه کنده جوړه شوې ده او که نه د ځمکې په سر باندې دې تباهي کړې ده، نو دونه مونږ ته هم پته لګېدلې ده چې ځمکې په سر باندې چې تباهي وکړي. او دغه ویډیو چې مونږ ګورو نو دغه بیا د خودکش ګمان په دې باندې کېږي. 9 کسان په دې کې شهیدان شوي دي، 23 کسان په دې کې زخمیان شوي دي. دریم اهم او غټ خبر چې کوم دی نو هغه د خیبر نه، ضلع خیبر نه مظاهرین را روان وو پیښور ته. د وړاندې نه دوی د سوري پل مقام چې کوم دی نو هغه د احتجاج دپاره ورکړی و. مین غوښتنه د دې مظاهرچیانو چې کوم دی نو هغه دا ده چې په خیبر کې دي، ضلع خیبر کې دي، امن بحال کړی شي چې زمونږ د وادي تیرا نه چې کوم خلک بې کوره شوی دی، کوم راویستل شوی دی، چې هغه خلک واپس خپلو علاقو ته لاړ شي. دا هغه واقعه وه کوم باندې چې تاسو کو خیال کړي چې فوج بیا ووایي چې مونږ هم چاته نه دي ویلي چې کورونه خالي کړئ، او صوبایي حکومت وایي چې مونږ هم چاته نه دي ویلي چې کورونه خالي کړئ. بهرحال هغه خلکو کورونه خالي کړل، رالل. اوس هغوی وایي چې بهی مونږ خپلو کورونو ته تلل غواړو، خو هغه ځای کې تاسو امن یقیني کړئ. د هغې وجه دا ده چې کله دا خلک وایي چې مونږ کورونو ته ځو نو هغه ځای کې په یو کور باندې دغه کوادکاپټر یا دغه ډرون حمله وشي او په هغې کې بې ګناه خلک چې کوم دي نو هغه شهیدان کړی شي. اوس دغه خلک را روان وو د باړه سیاسي اتحاد په مشرۍ کې، په دغه کې د جماعت اسلامي، د عوامي نیشنل پارټۍ، د پاکستان پیپلز پارټۍ، د عوامي نیشنل پارټۍ، دا ټول قائدین په دغه باړه سیاسي اتحاد کې شامل دي. دوی بیا جنډه هم د یوې پارټۍ نه کې بلکې یوه سپینه جنډه وه او بره پې امن لیکلی شوی دی. دغه مناظر به تاسو ګورئ. دوی چې کله پېشتخري چوک ته را رسېدلي دي نو پولیسو په دغه ځای کې د دوی د ودرولو دپاره بلاکیډز جوړ کړي ول، خو چې کله بیا دغه مظاهرچیانو دغه بلاکیډز باندې راواختېدل نو بیا په دغه ځای کې کلیش چې کوم دی نو هغه رامخې ته شو. پولیسو بیا په هغې کې
په مبینه توګه باندې دا انسوګیس دا شیلز فایر کړل، هوایي فایرنګ پکې وشو. نو بیا وزیر اعلی خیبر پښتونخوا اوس د دې خبرې نوټس واغستو. هغه وایي چې چا کم کسانو فایرنګ کړی دی د هغې خلاف د انکوایري شروع کړلی شي، ولې په یو پر امنه مظاهرچیانو باندې ډزې وشوې. اوس په دې ځای کې سټیټ یعنی د کنفیوژن ښکار دی، څنګه چې ما تاسو ته تېره ورځ ویلي ول چې ولې کنفیوژن دی. یعنی یو طرف ته که موږ وګورو، اوس کو مرکزي حکومت وګورو، کو فوج وګورو، نو هغه به وایي چې بھئی دا خلک لکه دوی څه شي په موږ پسې راتلل، دوی ولې دا نارې وهلې، هغه نارې کوم چې د پی ټي ایم د زمانې مشهوري نارې وې د مظاهرچیانو په ویډیوز کې موږ ګورو، هغې هم دغه نارې وهلې. نو بیا هغې وایي چې لکه تاسو موږ ته ولې بیا د شک په نظر ګورئ. بل طرف ته وزیر اعلی صاحب چې دی نو هغه وایي چې دا پر امنه مظاهرچیان دي، په دیو باندې ولې ډزې وشوې. نو داسې دا چې یعنی هغه کنفیوژن د دغې حکومت او د ریاستي ادارو پر ترمنځ، صوبایي حکومت خیبر پښتونخوا حکومت او د ریاستي ادارو ترمنځ چې کوم دغه کنفیوژن دی، موږ چې وایو چې دا دی باید کېنولی شي، دا دی کېناستلی شي، د یو بل ریزرویشن دی لرې کړی شي. نو هغه کنفیوژن نن دې دا شکل خپلی چې کیدی شي اینی ټایم خدای دې نه کړي څه تصادم په دې کې رامخې ته شي او بیا دغه خلک کو راغلل او دوی په دغه ځای باندې سوري پل باندې کېناستل. نو بیا خو ظاهره خبره ده پیښور به هم مفلوج شي. اوس د دغې خلکو ډیمانډز چې کوم دي د هغې سره کېناستل غواړي، هغه اورېدل غواړي، په دې کې چې کوم جنون ډیمانډز دي نو هغه منل غواړي، هغه منل پکار ده. وزیر اعلی صاحب بیا رامخې ته شي او هغه دغه د لیډ کړي دا مظاهره، نو بیا به ورشي د هغې سره به کینی او دغه جنون ډیمانډز چې دي په دې د پاسه به خبره وشي.